مومن قام به منی د لفظ مومن معنی چې یادېږي سپوږمۍ غوندې ښایسته یا اعلی مرتبه او شان مالک ده. د ډېرو کمو قومونو تاریخ په زرګونو کالو مشتمل وي. د مومن قام تاریخ هم د زرو کالو راسي د تاریخ په پاڼو کې موجود را روان دی. د اثار قدیمه د تاریخ نه ثابته خبره ده چې په دې خاوره د 3.5 کالو زوړ د انساني تهذیب نښې د مومند جنسي اکاغون ګنداو او امبار پامپوخه کې موجود دي، بلکې د پخوانه د مومند جنسي جغرافیایي حیثیت د اهمیت وړ پاتې دی. د افغانستان، ایران او هندوستان جنگجو د دې سیمې خاپخ کندو، ناقي او کلپي کندو لارې استعمال کړي دي. د مومند قام مشرانو خپل خاورې حفاظت او ازادۍ دپاره مسلسل 100 کاله سیاسي او عسکري کوششونو کې برخه اخیستې ده. د مومند قام د میړانې د مغولو لومبي شهنشاه ظهیر الدین بابر پخپله کړی. خوشحال خان خټک چې د قومونو درجه بندي کوي نو مومند قام په اول نمبر راولي. د نورو پښتنو په شان مومند جنسي کې هم د پښتنو هغه ښه او ښکلي روایات اوس هم موجود دي چې دغه روایاتو کې ننواتې، صلح، ناغه، جرګه ژوندي پاتې دي. دلته په توتو میامه باندې یا په هاتاپای باندې یا په اسی خبرو باندې هیڅ قسم دغه نه کیږي، ځکه چې دلته لنډ طریقه شته دی، عذر دی، خلک راغون شي او د هغې په هغه وخت کې صدباب وکړي، په هغې کې جرګه وکړي. نو څومره چې ګورئ تاسو نو په قبایلي رسم و رواج کې مطلب دا دی چې چا سره د مرګ کار نه لرلی شوی نو په الاسانه یو بل سره د مرګ کار نه دغه کوي. که لاسي جګړه وشي نو د علاقې مشران راغون شي، په هغې کې د رواج مطابق جرګه وکړي، په هغې کې که متاثره خاندان دی هغه له عذر ورکړي او دواړه اوسه غاړې په غاړې کړي. نو زما په خیال سه چې تاسو که وګورئ د ښکته علاقو په نسبت باندې نو دلته مطلب دا دی د قومي تنازع یا قومي جرمونه یا مطلب دا دی خپل منځ کې مرګونه دا ډېر کم کیږي. نو د هغې بنیادي وجه دا ده چې هر سړی د رواج لاندې ځان ذمهوار ګڼي چې د دې خلکو منځ کې دا تنازع پیښه ده او چې زه د دې مخنیوی ونه کړم، په دې باندې موږ جرګه ونه کړو نو دا اور نورم خورېږي، دا د علاقایي شکل اختیاروي. نو په دې وجه باندې د ګاونډ چې څومره مشران دي نو هغوی دا خپله ذمهواري ګڼي، هغوی په وخت سره راغون شي، جرګه وکړي او چې کوم زوروري هغه باندې عذر کیږي، هغه ته ملامت ووایي، د هغه بل تسلي وشي. نو دا یو ښه رواج دی. نو زما په خیال سه چې څومره کوشش وکړی شي او دا ژوندی وساتلی شي نو دا به ډېره ښه خبرې. په آخره کې زه ستاسو بیا شکریا ادا کوم چې تاسو ما له مقرره کړه. الله دې تاسو خوشحاله او ژوندي لري. مومند جنسي ته په 1951 کې د ایجنسۍ درجه ملاو شوه او پېښور کې د لومبي پولیټیکل ایجنټ مولوي رشید الدین دفتر قایم کړی شو. په 1973 کې د پولیټیکل ایجنټ دفتر او هډ کوارټر اکاغون او وروستو دا هډ کوارټر په 1977 کې غلنۍ ته منتقل کړی شو. د مومند جنسي ټوټل رقبه 2296 مربع کیلومتر ده. د مومند جنسي مرخاته اړخ ته ضلع 400 شمال طرف ته باجوړي جنسي او نور پریواته اړخ ته د ګاونډي هیواد افغانستان ننګرهار صوبې زیاتره برخه پرته ده. مومند جنسي کې د مومند قام 4 قبیلې بایزی، ترکزی، حلیمزی او خویزی نه علاوه عثمان خیل او ساپی قبیلې هم آباد دي. د مومند جنسي آبادی موجوده وخت کې 15 لکونه هم اوړېدلې ده. مومند جنسي 3 سب ډیویژن، اپر لویر بایزی سب ډیویژن او 8 تحصیلونه حلیمزی، ترکزی، پلانغار، امبار، پنډیالی، ساپی، خویزی او بایزی دي. د مومند جنسي ځایي خلک ډېر خواري کښ دي او د ژوند مختلف روزګارونو سره ذمهدارۍ نه خپل معاشي ضرورتونه پوره کوي. مومند جنسي کې د اوبخور ځمکه 4,988 ایکړه او باراني ځمکه 4,13,300 ایکړه ده. مومند جنسي کې د غنم فصل نه علاوه پیاز، ټماټر او دڼیا مشهور فصلونه دي.
تیر کال مومند جنسي کې د 90,000 میټریک ټن نه زیات غنم فصل پیدا شوی دی. همدغه شان د 15,000 میټریک ټن نه زیات د ټماټر فصل پیداوار شوی او د 10,000 میټریک ټن نه زیات د دڼیا فصل پیدا شوی دی او دا دڼیا د ګاونډي هیوادونو منډیانو ته هم برآمد کولی شي چې د مومند جنسي په معیشت کې یو مهم کردار ادا کوي. د زراعت شعبې سره مومند جنسي کې 80% خلک د زناورو خصمانه ګډو بيزو او غواګانو روزګار سره هم وابسته دي. بل اړخ ته ځنګلاتو پرمختګ د پاره هم د ایجنسۍ په غریزو سیمو کې د محکمې د اړخه مختلف بوټو کروندې شروع دي او دا وخت د ایجنسۍ په 10% رقبه باندې ځنګلات موجود دي. د ځنګلات محکمې غټه کارنامه په غلنۍ سیول کالونۍ کې 2014 کې د چړیاګر جوړول دي چې د سیول کالونۍ په سونو خلکو او ماشومانو ته د تفریح یو موقع ورکړې ده. په دغه چړیاګر کې 15 قسمه پورې مختلف مرغۍ موجود دي چې پکې د علاقې مرغو زرکانو او سیسونه علاوه تاوس، انډین مور، بطحي، ګولډن پیزنټ شامل دي. مومند جنسي له الله پاک بشمیره قدرتي وسایل هم ورکړي دي. په دغه وسایلو کې ماربل، کرومایټ، زمرود او جپسن نه علاوه نیپرایټ دي چې مومند جنسي د مدنیاتو یو لوی خار ګرځولې دي او په خاصه توګه د مومندو ماربل په نړیواله سطح ځان ته یو ځانګړی مقام لري. د مدنیاتو ماهرینو د وینا تر مخه مومند جنسي کې موجود ماربل په راتلونکي سونو کالو کې هم ختمېدای نشي. دغه وجه ده چې مومند جنسي زیارت، خانقاه، انبار او بایزي د ماربل غرونو کې د زرو نه زیات ماربل کانونه موجود دي چې بزرګ او ځای خلک پکې په روزګار دي. خلکو نوی خوشحالی راغلی بیغم گرزی خنداگانی کوي د هر چا زلونو کی مستی راغلی د خوشحالو په هر یو کلی کی باران دی پښتون ورور را شرازا وطن ودان دی پښتون ورور را شرازا وطن کی مینا محبت لرم څوک چې راته بد ګوري په مټو کې قوت لرم زه پښتون زلمی یم زړه کې مینا محبت لرم څوک چې راته بد ګوري په مټو کې قوت لرم زه پښتون زلمی یم. مومند جنسي کې د تعلیم عام کولو د پاره هم حکومت د 500 نه زیات مختلف تعلیمي ادارې قائم کړې دي چې پکې د هلکانو 51 ډیګري کالج، د جنکو 51 ډیګري کالج، لیکړو ډیګري کالج او غلنۍ منیجمنت ساينس کالج قابل ذکر دي. مومند جنسي کې موجوده وخت کې تعلیمي شرعي خواندګي 13.79% چې پکې 22% د هلکانو او 15% د جنکو شرعي خواندګي ده.
په تیره لسیزه کې د ملک او نورو قبایلي سیمو په شان مومند ایجنسۍ او د دې ځای په ځایي خلکو د بد امنۍ یو لوی چپه تیره شوې ده. د دغه بد امنۍ بد اثرات کمولو او د لوبو په لار د امن بحالۍ دپاره د حکومت او سابقه پولیټیکل ایجنټ وقار علي خصوصي پاملرنه د ستاینې وړ خبره ده. د چا چې د ایجنسۍ په تاریخ کې په اول ځل د ایجنسۍ په سالانه ترقیاتي پروګرام کې 2 کروڑه 80 لکه روپۍ پند کېښودو چې تیرو 2 کالو راسې د دغې پالیسۍ په ایجنسۍ یو شمیر مثبت او ښه اثرات پرې وتل. د دغې د لوبو په وجه د ایجنسۍ ځوان کل په مخونو یو واري بیا د خوشحالۍ اثرات او خنداګانې راغلي دي. محمد ایجنسي چې څنګه تاسو ته پته ده چې د ډېر الو زلو زره د ترهګرۍ سره پیښ وه او څو کاله مخکې دلته ډېر څه وخت تېر شوی دی او زما سره الفاظ نشته چې زه هغه ادا کما چې دی دلته سیکیورټي فورسز او د محمد ایجنسي قبایلو مشرانو کشرانو د میډیا ملګرو ټولو څنګه کردار ادا کړی دی او د هغې په برکت سره موږ نن دلته ډېر پر امن طریقې سره او ډېر په خوشحالۍ سره وخت تېروو. تیر کال چې د ټول قبایلي سیمو په تاریخ کې لوی سپورټس فیسټیول چې پکې روایتي لوبې کبډي رسکشۍ نه علاوه نورې لوبې کرکټ والیبال او سایکل ریس مقابلې چې ایجنسۍ نه پکې علاوه د صوبې نورو لوبغاړو هم برخه واخیسته. د دغې تاریخي مقابلې نندارې کولو دپاره به د ایجنسۍ ګوټ نه په زرګونو تماشګر راتلل. د خوشحالۍ خبره ده چې موجوده پولیټیکل ایجنټ محمود اسلم وزیر هم دغه کامیاب پالیسي جاري وساتله او دا کال هم د پاټه دویم غټ سپورټس فیسټیول کامیابی سره ترسره کړو او په خاصه توګه په پاک افغان سرحدي سیمه د قومي لیول سایکل ریس مقابلې شامل وي. د دغه سایکل ریس مهمه خبره دا وه چې د دې مقابلې دپاره د پاک افغان پولې اخیري پوینټ ګورسل مقرر کړی وو. په دغه مقابلو په انعقاد د ایجنسي سپورټس ډپارټمنټ او په خاصه توګه ایجنسي سپورټس منیجر سید اختر شپورز کوششونه هم شامل وو. د ایجنسۍ ځوانان غواړي چې هم دغه سلسله جاري وساتلی شي. دا کومه سپورټس ګاله چې وشوه که نه نو پکار دی چې حکومت دغه رنګې داسې سپورټس ګالي یا ټورنمنټ یي که نه چې دا وساتي. دې کې ډېر ټیلنټډ هلکان نوځي. موږ سره که نه اوس دې اکیډمۍ کې دومره هلکان نه ووتل که نه دې سپورټسه نو خلکو څه شوق هم پیدا شي او بل هلکان دي که نه هلکانو سره ډېر مطمئن هم شي سپورټ هم شي نو دې سره دا کوم ټیلنټډ هلکان دي دا اوس سپورټ کېږي ټورنمنټ یې وکړي جوړېږي ورو ورو په مزه لکه ګروینګ یې کېږي که نه هغه څه امپرومنټ پکې راځي داسې ټورنمنټو سره. نو دا داسې ټورنمنټ چې کېږي که نه دا خو د هلکانو دپاره ډېر زیات یا هم دي لکه دې کې دی که دې کې ډېر زیات ټیلنټډ هلکان راوځي. اوس موږ څه دې کې دومره پورې هلکان موږ ته پته ولګېده چې موږ اوس 19 ګریډ 2 لیول آر لیول څه اوس هلکان شته دی په دې کې خو هغه پټو دي همداسې سپورټس ګالو سه یا سپورټس داسې غټ ټورنمنټ وي نو هغې سره ووتلې دا هلکان هغې سره وځي خامخا. د همن دواګانې کولې مسو لمبو د ورسي ځلې خلک د کور په کور بې جړاګانې کولې نن په دې ټولو فضل شوی د سوپ خان دی پښتون وروره راشه راځه وطن ودان دی پښتون وروره راشه راځه وطن ودان دی. مومند ایجنسۍ له الله پاک د قدرت نندارې هم ورکړې دي. په دغه د قدرت نندارو کې د جنوبي درې د دنګو غرونو د سپینو او یخو اوبو ابشارونه هم دي چې کالو سر رابهیږي. د جنوبي درې دغه غرونو کې هر قسم ځنګلي بوټو سره قسم ځنګلي ځناور هم د دې غرونو په ښایست کې اضافه کړې ده.
د ایجنسۍ د ښکلا خبره چې کیږي او هلته د پلانغار یوسف بابا د دغه غرونو کې چې د دنګو نخترو او د چنارونو په بوټو کې د ملکن او سوات غرونو سره سیالي کوي. د یوسف بابا په دغه سیمه کې د موټوشا باراني ډیم ښکلا نور هم یو په دوه کړې ده. که انسان وغواړي نو د قدرت په ښکلاګانو کې نور هم اضافه کولی شي. د سابقه پولیټیکل ایجنټ وقار علي د کړپې په دې غرونو کې د سیر و تفریح دپاره کروڑونو روپو پند خرج کولو سره دا پارک به هم ډیر زر د کړپې د غرونو یو زړه راښکونکی ځای جوړ شي. ځان پروا ورسره نشته ولې پښتانو د مومندو دي په نام غیرت باندې خپل سر قربان وینا ترې نظر شم. څومره یې وړي تکلیفونه په ځان هغه په هر چا باندې ګران سپین ګیري څومره یې تېر کړل زخمتونه په ځان. جلسه کې امن برقرار ساتلو دپاره لیوي سپورس هم جوړ کړی شوی دی. د فورس ځوانانو تیرو څو کالو کې د امن بحالۍ دپاره یو شمیر قربانۍ ورکړې دي. د فورس ته اوس په باقاعدګۍ سره د سیکورټي فورسز اهلکارو د سوري لاندې تربیت هم ورکولی شي او هر کال د فورس تربیت مکمل کوونکي اهلکارو پاسینګ آوټ پریډ تقریب تابع کولی شي. په دې تقریب کې دوی د دشمن سره مقابلې مختلف کرتبونو سره وسلو استعمال نمایش او پریډ مظاهره هم کوي. تکړه ننګیاله ځوان یما په جنې ماز غیرتي مردي میدان یما زه د مومن لیوي او تکړه ننګیاله ځوان یما په جنې ماز غیرتي مردي میدان یما په جنې ماز غیرتي مردي میدان یما. مومند جنسۍ شعر و شاعرۍ او صحافت کې هم یو زرخیزه سیمه او قوم دی. که په دې میدان کې مونږ ګورو نو ښاغلی رحمان بابا صوفي شاعر دی. که دا رومان دنیای مونږ ګورو نو حمید بابا په نظر راځي او که یو لوی مبارز په نظر ګورو نو ایمل بابا دی او که د مشرۍ او د یو ښه جرګمار په حیث وګورو نو یو ښکاره نوم حاجي جمال سنگر په نظر راځي او خلقو ورته ټول عمر د اولسي ادب معمار ویلی دی. او که د حجري زینت ګورو نو ښاغلی یوسف الدین میاں طالب جان په سر پروت دی ځکه چې دته د چاربیتي بابا ویلی شي. د دوی په ننګ او په شمله می سر قربان دی پښتون وروره راشه راځه وطن ودان دی پښتون وروره راشه راځه وطن ودان دی. زه پښتون زلمی یم زړه کې مینه محبت لرم څوک چې راته بد ګوري په مټو کې قوت لرم. زه پښتون زلمی یم زه پښتون زلمی یم زړه کې مینه محبت لرم څوک چې راته
ګوري په مټو کې قوت لرم زه پښتون زلمی ما همدغه شان مومند جنسۍ ته په ټوله قبایلي سیمه کې د اولني باقاعده پریسلب اعزاز هم حاصل دی. دا پریسلب په 2003 کې جوړ شوی دی چې 10 پورې ممبر صحافیان پکې مختلف اخباراتو، ریډیو او ټلویزیون چینلو ته رپورټینګ کوي او همدغه صحافت ژوندی ساتلو دپاره د 4 صحافیانو شهادت د مکرم خان عاطف، پرویز خان، عبدالوهاب او ضیاءالله شاه په شکل کې قربانۍ ورکړي دي. پښتون ورور را شرازا وطن ودان دی پاس په مند باندې به خپل دوران دی پښتون